الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس دیر انتہائی صاحب قدر صاحب عظمت شیوخ عظام مفتیان کرام رائے کرام استاسو مخیطہ تشریف فرما دی. نند دلزاک روڈ ادی بلال جامع مسجد کی تدریس القرآن کی رب کریم دا عظیم کتاب سمر کسانو تکمیل تا رسول دے 15 معشومانو او تاسو کارگزاری حضرت سے بنواو ریدہ چې دا 15 معشومان عام انداز کې قرآن کریم نه دی یاد کړي بلکې هغه انداز اختیار کړي دی کوم انداز چې زما پیغمبر محبوب کبریا سلطان الانبیاء سلطان الاولیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم انداز مونږ ته ښوولی دی. او زه یقینا د حضرات وته ملامت هم خو د مشرانو حکم داسې وي چې هغې کې بنده خبره کولی نه شي. زه تیر کال اچانک یوې نیمې ورځې په دوره باندې هغې زه پټې چمن او مشین او په هغه اطرافو باندې ولېږلم. څه کالم د پټې ملګرو کوچلاک ملګرو ډېر وس وکړو. ما ورته ویې مې زمونږ په خپله علاقه باندې ملګرو له ټیم ورکړی شوي مې اختر نه بعد به انشاءالله تاسو له ټیم در کوم راځم به. زما عزیزانو مونږ چې دې ځای کومه کارګزاري واورېده ما ته حضرت صاحب ټوله تقریبا دې ځای په ناسته کې بیان هم کړه او ډېر زیات زړه خوشحاله شي چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم څومره په مشکلاتو کې دا مدرسه مونږ ته وراثت کې پرېښې وه. زما د پیغمبر صحابه باندې او زما محبوب پیغمبر باندې خلکو د کانو ګزارونه کړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا سر مبارک خلق مات کړي دي. امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د سر مبارک نبی نه رواني دي. زما پیغمبر له خلکو په خله باندې د کاڼي گزار کړي دي او بیا د امام الانبیاء شونډه تر دې ځنې پورې شلېدلې ده. ثناء سفلا د پیغمبر په ځمکه باندې پراته دي شهیدان شوي دي. د خاتم الانبیاء په مخ باندې ظالمانو گزار کړي دي. د پیغمبر په مخ کې د خود کړي دا غرقې شوي دي. ابو عبیده امین الامت په هغې باندې چک په هغه کړو باندې لګولې د خپل غاښونه مات کړي دي او بیا د پیغمبر د مخ مبارک نه هغه کړی راوتي دي. زما پیغمبر له خلکو په سر مبارک باندې د اوښې بچهدانۍ اچولي دي. عبدالله بن مسعود غوندې یو غریب صحابي هغه د هغې راوي دی. عبدالله بن مسعود وی ما قتل لیکن زه ډېر زیات کمزور وم عاجز وم زما بس نه رسېدو. بیت الله کې عاص بن وائل
دے ابو جہل دے عتبہ بن ابی معید دے شیبہ دے ولید دے وای دا ټول خلق راجمع دي او د محبوب صلی الله علیه وسلم په سر مبارک باندې دوخي بچادانی عتبہ بن ابی معید وروا چولا امام الانبیاء سجدی نه سر نشو چتوله فاطمه الزهرا معصومه ده اگر اغله امام الانبیاء د سر نه هغه بچدانی وګرځولا او بیا د پیغمبر مخ مبارک د خپل صدر باندې صفا کړو دغه تکلیفات مونږ لیدلې دي امام الانبیاء نه چار چاپیره به مشرکین ګرځیدل دارالندوه کې ورته مشوره کړې ده چې دا پیغمبر به قتلو لیکن په هغه حالاتو کې د ارقم په کور کې پیغمبر مدرسه چالو کړه داغه مدرسې طلباونه په ژوندون باندې سرمن استشوي دي سترګې ورله ماتې کړې شوي دي هغه صحابه کرامونه غوښې په ژوندون باندې کټ شوي دي سعید بن عامر چې کوم روایت کوي د امیر المؤمنین فاروق اعظم مخې ته هغه وایي چې زه مشرک ما په خپله باندې خو باب ولیدو چې د مشرکینو د هغه د بدن نرمې غوښې هغې ته نه په چاړه باندې کټکولې بیا یې سولی ته خېجولې دی و امام دا تماشه کړې ده زه اوس الله نه یریږم چې الله د دې سزا ما لرانه کړي اگر چې هغه وخت ما کلمه نه وویلې ما مو ډېرې خنداګانې کړې دي موږ چې دغه حالات کله ګورو بلال حبشي رضی الله عنه هغه عجیب انسان دی عجیب واقعات دي داغه عجیب داغه زندگی دا او داغه د زندگی داستانونه ډېر عجیب دي څومره ظلم امیہ بن خلف هغه سره کړی دی مشرکین هغه سره کړی دی بس انګریزو کې راکاږلی دی لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د صحابه میشن وزریدل نه دی نن په دلزا کروڑ باندې تدریس القرآن کې کدا کابر علماء کرام د قرآن کریم تقریبا تر 40 پورې ماشومانو داغي په جبه باندې نن قرآن کریم جاری وي هغه طرف د وحدانیت اعلان کوي هغه د الله سورۃ الفاتحه بیانې هغه د الحمدلله تر ورناس پورې قرآن کریم ویل دي لیکن ورپسې عجیب تاریخ پروت دی نن د هغه تاریخ ثمرات الحمدلله زما استاد مخې ته دي د صحابه کرامو هغه قرباني چې را یاد کو د صحابه کرامو حضرت بلال رضی الله عنه عبد الله حوزری سره په حمص کې ملاقات کیږي دغه وخت کې زما پیغمبر دنیا نه رحلت کړی دی زما پیغمبر چې کله رحلت وکړو د پیغمبر جنازه پرته ده چې کله د پیغمبر جنازه 2 شپې او ورځ بعد یا 2 ورځې او شپه بعد وشوه حضرت صدیق اکبر امیر المؤمنین شو صدیق اکبر بلال ته وی اذان وکړه بلال ورته وی امیر المؤمنین اے ابو بکر آیا تا د ځان د پاره آزاد کړم کدا الله د پاره دې آزاد کړم صدیق اکبر غوندې ملنګ انسان ورته وی زما د الله په ذات قسم چې ما الله د پاره آزاد کړوي وی چې الله د پاره دې آزاد کړم نن بلال اذان نشي کوله ځکه چې بلال په مدینه کې د اذان صدا او چتولا د بلال نظر به د محمد رسول الله په چهره اطهر باندې پروتو نن چې خپل محبوب نوینم هغه حامل قرآن نوینم نو بلال نن په مدینه کې آزان نشي کوله بلال شام تلاړو عبداللہ حوزری په شام کې د بلال سره ملاقات کیږي تپوس کوي وای زما د پیغمبر د زندګۍ سه حالات بیانول شي بلال ورته وای او یو واقعه به درته ذکر کوم چې زما پیغمبر با صلی الله علیه وسلم سره په پلاس کې سو هغه به خرج کول کله به ضرورتمند راغی امام الانبیاء به هغه ضرورت دغه پوره کولو وای کله چې باغ امام الانبیاء پلاس کې سنو بلال وای زبه ولې غلم ما به د چانه قرض راواغسو ما باغه غریبانانو لور کړو او کله چې پیغمبر له هدايا راغلل امام الانبیاء باغه هدايا هغه قرضدار چې کومه ما قرض غستو هغه ته به واپس کول و یو ځل یو مشرک ما ته وکتل ما ته وای چې بلال زه د پیغمبر د مدرسې حالت پر ذکر کول غواړم خو په جبه د بلال ذکر کول غواړم و امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته چې د قرض ضرورت راځي بلال ما سره راځه ټول زمانہ اخلا نیټه خایا ما ته واپس کوا په ډیرو درونو باندې ګرځي بلال وای ما دا هغه مشرک نه قرضې غرسل شروع کړل وای سموده تیر شو یو ځل دغه مشرک وای ما د اذان تیارې کولو دغه مشرک راغی وای دې ما ته وای چې بلالا اے تورا وای ما ته وای چې اے تورا اے حبشي اے غلاما تا تخپل زمانہ را یاد نه ده تا به د خلکو بته په لارو کې راکاږلې اے بلالا خلکو بستاملا تنګارونه کې خودل اے بلالا
خلکو بستا پسینه باندې سو من غټ کې خو دې بلال اغینه د ځان نشو آزادولې نن ز پتا باندې مین نه یم نستا په دې پیغمبر مین لیکن ما چې تعالی قرض درکړو ما صرف دې لپاره درکړو چې بلالا تا ته هغه زړه زمانہ را یاد کم تا دې قرض په بدله کې بیا غلام کم او تعالی سټ ته پایو اچوم او ته دې پیغمبر سره بیا ملاقات نشي کوله بلال وای ما اذان وکړو چې کله منځ شو امام الانبیاء دربار یا تر اغلم ما ورته وی چې یا رسول الله بلال نن په سفر روان دي امام الانبیاء وی ولی وی چې ما ته مشرک دغه سی ویلی دي ما ورته وی چې یا رسول الله اجازه تر لراکا نزه چې کله صبح کاذب په وخت کې بزوزم د مسلمانانو قبایل ته بزم زبدي مشرک له مال راجم کوم چې د مال راجم کوم او تل دوباره ورکم زکه چې د ما ته سټ ته پایې چول غواړي نو زما پروا نشتا ما مشقتونه برداشت کړی دي ما قران د لپاره تکلیفات برداشت کړی دي ما په سینه باندې سو من غټان برداشت کړی دي ما په ملا باندې انګارونه برداشت کړی دي زما ملا غلبېل شوی دی یا رسول الله ما د خلکو وال برداشت کړی دي لیکن د الله رسول نن ډېر عجیب خبر را روانه ده زما زندگی داسې تیر شو چې ما ستا چهره پر ته قتل یا رسول الله چې دې ما بیا غلام کی زبد محمد رسول الله چهره هر نه ګورم نو یا رسول الله په ما بدر ورځ نه تیریږي ما ته اجازه راکا چې زه د مسلمانانو قبایل ته ورشم او د دې مشرک هغه پیسې راوړم او دلې ورکم او یا رسول الله ستا خدمت کې دوباره حاضر بلال وای خاتم الانبیاء اجازه راکړو عبد الله حضری سترګونه مخ کې روانې دي بلال د سترګونه مخ کې روانې دي بلال ته هغه زمانہ را یاد شو چې کوم کې به بلال د محبوب په چهره اثر باندې نظر پروتو بلال د محبوب عاشق دی بلال وای بلال چې کله واقعي ذکر کوي عبد الله حضری جاړي بلال ورته وای زه د سحر د صبح کاذب په وخت کې ما په خپل سورلای باندې کی جاوا واچولا او لک سات بعد با صبح صادق ته بلال نه ساریږي بلال په بدی سورلای باندې سوريږي سفر بګي وای بدی کې چې ما سورلی تیار کړه ما او 10 چارندا موکړل اچانک ور وډه بيدو زت پوس کوم چې من دقل باب باہر سے آواز آئی یا بلال اے بلالا ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال وی په دروازه باندې چې کوم چی ولاړ دے اگر اتوي ز جناب محمد رسول الله را لګلم بلال دروازه کولاو کا بلال وی ما دروازه کولاو کړه ما ته الچی وی چې جناب محمد رسول الله مسجد کې تشریف فرما دے आवाज کوي چې بلال تا आवाज وکا بلال وی میں چلتے چلتے مسجد میں پہنچا د جمعات پر دروازہ میں اکتل دو دری اوخان ولاړ دی دری اوخان ناس دی باقی باندی قیمتی ساز و سامان پروت دے وہی جناب محمد رسول اللہ ماتا وی بلالا خوشحال شاہ د جناب محمد رسول اللہ مدرسہ تانا نپاتی گی بلالا باہر چدا دری اوخان کم ولاړ دی بدی باندی کم سامان پروت دے بلال داستا دے لاړ شادا قرضدارو باندې تقسیم کا بلال وای زودری دما ما ولا ځان شروع کړو چې الله اکبر ما د محبوب چهره ته قتل ما اذان چالو کړو کله چې اذان شو ما د امام الانبیاء په امامت کې منځ کړو وای بیا دا غینا بعد بهر راوتم او بیا د بقی په ډیرې باندې ودریدم جنت البقی داسنو دا یو ډیرې وا بلال وای په ډیرې باندې ولاړم اعلان کوم چې د مکه خلکو اے دا طرفو خلکو د چاچی په محمد رسول الله باندې قرض دے یا د چا بلال باندې قرض دے بلال فلان کی بازار کې ولاړ دے هغه ټول خلک را شیخ خپل قرضونه واخلي بلال د محمد رسول الله د شاګردانو د مدرسې د شاګردانو د پاره کوم قرض اغستو هغه قرض نن ختمول غواړي وای بازار کې ولاړم یو خنا داغه نه پنډرا کولاوم دی
یمن صادرونه راغلي دي د شام کپڑے راغلي دي هغه په خلکو باندې خرڅو ما پیسې ته اخلم تر ماسپخینه پورې دغه سي وخت تیر شو ما د خلکو قرضې ادا کړې بیا ولاړم وای ما چې ټول صادرونه خرڅ کړل ټولې کپڑے مې خرڅ کړې ټول قرضدارونه مې ځان خلاص کړو اخر کې چې ما سره اتیا دراهم پاتې شو راوی ویا اتیا دراهم بیان کړو یا شپې بیان کړو دا یا لفظ راوی ولی راولی یا لفظ کی دمرا کمال دے راوی ولی راولی زما د محبوب په یو ادا کې شایبم صحابه و ندا پریخه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یو دروازے لاړو دروازے وډه بولا چې دروازے وډه بولا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دروازہ حضرت عبداللہ راغه یا ابو موسی راغه زما د محبوب پیغمبر د شاگرد د حضرت فاروق اعظم دروازے درې زله وډه بولا فاروق اعظم بهر راونوتو چې لک سات تیر شو دا سړی ابو موسی واپس روان دي فاروق اعظم आवाज ورکړو ابو موسی چرته زی هغه ورته وی امیر المؤمنین ما درې زلا دروازه ډبولې دا او درې زلا دروازه زما جناب محمد رسول الله د چا ډبولې وا هغه سړی چې واپس راونه وته امام الانبیاء دا دروازې نه واپس تلې دي زمزکا واپس روان شوم ما د پیغمبر ادا باندې ادا بیان کړه ذکر روان شوم لک صبر وکړو حضرت ابو موسی وای چې کلمات دروازه وډه بولا دروازې نه څوک راونه وتل ما د فاروق اعظم دروازه درې زله ډبولې وا درې زله مې ویلو چې السلام علیکم جواب رانغه چې جواب رانغه ز دروازې نه واپس روان شوم فاروق اعظم بهر راووتو مال आवाज راکړو ماته وی ابو موسی را واپس شه ما ورته وی چې زکات لوم ویلې لاړې ما ورته وی زکات لاړم چې جناب محمد رسول الله ما په دې حالت باندې هم دغه سي قتلو وای فاروق اعظم زکلک راونی ولم ما ته وی چې ما جناب محمد رسول الله سره هجرت نمخ کې هجرت نه بعد تمرا زمانہ تیر کړی دا ما امام الانبیاء په دې ترتیب باندې نو لیدلې تا چې دا کما خبره بیان کړه کې دیشي دا پیغمبر باندې دروغ جوړې کچری په دې گواران وستو دا سي سزا درلا درکو ما چې کائنات ته عبرت ملوشي فاروق اعظم دا ولې وی ابو موسی ته ولې وی زکات چې زما د پیغمبر یو ادا محفوظ وا حضرت ابو موسی وی زلاړم د خپل ملګرو مجمع تلاړم ماغي توی چې امیر المؤمنین راته داسي وي هغه ټول وی چې مونږه په دې حالت کې په دې کیفیت باندې جناب محمد رسول الله لیدل دي وی راته وی چې د ټولو نا کشر ابو مسعود ځان سره بوزا دیبا شهادت کوي ابو مسعود راغه وی امیر المؤمنین تاسو ابو موسی راونی ولو لیکن ما په خپل باندې جناب محمد رسول الله لیدلو چې حضرت سعد سے درې زلا سلام کړو حضرت سعد سلام جواب نو ور کړي امام الانبیاء را واپس شو حضرت سعد आवाज وکړو چې یا رسول الله تاسو ولې واپس شوي امام الانبیاء ورته ما درې زلا سلام کړي دي تا جواب را نکړو بیا واپس کېدل ضروري وي حضرت سعد ورته وي چې یا رسول الله دې د صحابي محبت تو ګورا د شاګرد محبت ته د استاد سره وګورا نن دور کې چې موږ ګورو د شاګردانو د استادانو سره ډیر محبت دی او د استادانو شاګردانو سره محبت دی پنځل سو کال مخکې چې کله موږ مازغه بوزو او موږ د دماغو زاویه بوزو قسم به خدای انسان تر یاد شي امام الانبیاء دغه شاګرد سره محبت ساتلو او شاګرد د امام الانبیاء سره داسې محبت ساتلو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم حضرت سعد ورته یا رسول الله ما تاسو आवाज اوریدلو ما پټ جواب هم درکړی دی زما اهلم جواب درکړی دی کومګه جواب تری واړه زله پټ درکړو خاتم الانبیاء تپوس کوي پټ جواب هم ولې را کولو هغه ورته یا رسول الله تاسو د جبنا چې کمی شکوفي دوړي دي باغې کې دومره خوندو چې مونږ یې کومګ بتی زبان دي وعلیکم السلام وایو تاسو به ووري دوباره با سلام نه کوي مونږ یې چې پرېدا د امام الانبیاء د جبنا درې
زلا مونږ باندې دعا را پریوزی. خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کله ابو موسی او داغه ملګری ابو مسعود دا واقعیا ذکر کړه، حضرت فاروق اعظم ارشاد فرمایلو وی ما غوسه زکه کړي وا چې زما محبوب ویلو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. ما چې کما ادا نی بیان کړي، ما کوم فعل نوی کړي، ما کوم قول نوی بیان کړي، سو کې بدروغ ما ته نسبت کی اغلا پکار دی دنیا کې ځان لا جهنم کې ځای خو کې نو په دې وجه باندې ما د امام الانبیاء دا قول اوریدلو، دا فرمان اوریدلو، ما وی چې زما د پیغمبر ادا غلطه بیان نشي، لیکن په دې خبره کې عبرت ته وګوره. نن زما استاد په معاشره کې عام او خاص ادریږي، وای زما پیغمبر دا سي فرمایل اگر چې هغه په حدیث کې نوي، وای زما الله دا سي فرمایلی دي اگر چې هغه قران کې نوي. الله غي د پارا دا ملنګان پیدا کړی دي، دې ملنګانو سلسله را روانه ده، د ابوبکر نه سلسله را روانه ده، د عمر نه سلسله را روانه ده، د عثمان نه سلسله را روانه ده، د علی المرتضی نه. نن ته خپل قران ته وګوره، ساده قران الفاظ د جنگي یمامه نه بعد جنگي یمامه کې چې مسلمان کذاب مردار شو او په دې کې دول زرا صحابه کرام هغه دول سوا صحابه کرام ته شهادت ملاو شو، اتوی زرا کافران سکم دا مردار شو. پدې کې اته سوا د قران حافظان چې کلا شهیدان شو، آغا شهادت نه بعد حضرت فاروق اعظم دا ابوبکر در تراغه ورته وی امیر المومنین ډیر حافظان دنیا نه لاړل، امیر المومنین د قران کریم د دې سلیکل غواړي، محفوظول غواړي. حضرت صدیق اکبر نه تیارې دو هغه دا بدعت ته فاروق اعظم اصرار کوي، هغه اصرار نه بعد لا دواړه شیخین حضرت زید بن ثابت پسې لاړل. زید بن ثابت هم عجیب صحابي دی، هغه ما ورته وی پدې کې نقصان نوي، دی راته وی دې کې نقصان نشتا. نن آغا کمال ته وګوره چې زما د پیغمبر اداګانی، زما د رب کلام هغه داسې محفوظ دی چې نن ټوله دنیا کې چیلنج کول شي. یو د تورات حافظ بن ملاویږي، یو د زبور حافظ بن ملاویږي، یو د انجیل حافظ درته نه ملاویږي، لیکن د دې ملنګانو در تراشه د 3 کروڑو نه زیات د قران کریم حافظان به درته ملاویږي. یقینو کہ عزیزانو خدا ملاوی کی بدل تبر پاکستان کے وڈیر ملاوی استاد پاکستان پر سرزمین باندې چې مدرسې کم خدمت گئی دا پټول کائنات کی نشي کوله. د پیښور پر سرزمین باندې مونږ او تاسو نن ناس یوزي او چیلنج باندې یو خبره کوم، پټول دنیا کې 256 ممالک دي، په دې 256 ممالکو کې اقوام متحده چې کوم تسلیم کړي دي 196 199 بوي بدے کے ستا پاکستان پا عصری علومو کی پا 132واں نمبر باندے دے، لیکن پا علوم نبویو کی پاکستان ټول دنیا ٹاپ کڑی دا، مکہ مدینیم ٹاپ کڑی دا. ستا پاکستان دا دے ملنگانو پا برکت باندے پا قرآن و حدیث او دا فقہ دا صرف و نحوی دا علم الکلام، علم بلاغت، دا علم ادبیات، علم منطق پرو سرا پاکستان چو گوری ټول دنیا کے پا فرسٹ پوزیشن باندے دے. الحمدللہ خلق وی دا مدرسی سکی حضرت وی پس سلور کال کی تاسو لگا اندازہ ہو لگا وی سلورم کال لے غالباً 40 کسان دی کنشی نن 43 کسان نن تقبل مدرسی تو گورا 43 کسان دا فاضل کی گی پدے کے 15 آغا دی چھ داغی پا دماغ و پسینہ کے آغا قرآن پروت تھے کم چھ جناب محمد رسول اللہ باندے نازل شوے او نن تاسو وګورئ 28 کسانو ته وګورئ دا په ناظره باندې قران کریم ختمي. امریکا په خپل عدالت کې قران کړي او قران باندې کیس چلی، قران تسوي دغه ظالمانو پلیتانو ارادو ته وګورئ. نن چې الله ورته دا مدارس دومره اکټیو وکړل بدی باندې لک سوچو کا ځکه چې زما رب فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
د ټولي دنیا کافر پدې کې اخته دي پس طریقه باندې د الله د نور په خپل حقوق باندې ختم کی لیکن رب کریم د دې ملنګانو په ذریعہ باندې الله ارشاد فرمایي والله متم نوره الله د خپل نور اتمام کوونکې دي اگر چې کافرانو باندې بد لګي په ټوله دنیا کې قرآن کریم داسې خور کړو بیا ستا وطن عزیز پاکستانی داسې مرکز جوړ کړو قسم دې کده دې پشان مرکز نن په ټوله دنیا کې ملاويږي او بیا عزیزانو عجیب خبره درته وکم خیر زما خبره ځان سره صرف نوٹ کړئ دغه به د هرې پارټي کسان وي دي ټولو ته به درخواست کوم د هرې پارټي ملګرو ته به دا درخواست کوم چې خپل لیډرانو ته ووایي او زمونږ دا درخواست د پاکستان جنرال اسمبلی ته ورسوي ځکه چې نن په ټوله دنیا کې پاکستان په عصري علومو کې 132 نمبر او نن په دینی علومو کې پاکستان په ټوله دنیا کې په 1 نمبر باندې لیکن عجیب خبره نن د ټوله دنیا نه کا عصري علومو د پاره د پاکستان یونیورسيټي یا کالج یا سکول ته څوک راځي هغه ته اډمیشن بالکل کلاو دی ما سره شواهد موجود دي کې یو سړی وای دروغ وای لیکن کنه دینی مدرسې ته راځي په هغه باندې پابندي ده چې دلته په داخلي له څوک نه راځي دا ډیفرنٹ ولې دا ظلم ولې دی او بیا عجیب خبر هم تاسو ته دا وکم چې نن د پاکستان په سرزمین باندې د 1947 نواخلې تر نن پورې چې څومره سکولونه دي څومره یونیورسيټي دي څومره کالجز دي څومره دي کیمپس دي په دغه ټولو لازمکه الاټ کړي ګورنمنت اف پاکستان دا د ټولو له بلډینګ کنسټرکشن چې د ګورنمنت اف پاکستان کړي دي د ټولو تنخواګانې ګورنمنت اف پاکستان ورکړي د ټولو چې څومره ضرورت دي هغه ګورنمنت اف پاکستان کوي لیکن نن چې څومره مدارس دي تقریبا د وفاق المدارس العربیه پاکستان د لاندې زما په وطن کې وی سره مدرسې دي د دین علاوه که د مدرسو تعداد معلومول غواړي 1 لاکھ نه زیات مدرسې دي لیکن الحمدلله د دې زمکم د قوم ورکړی دا د دې بلډینګم د قوم جوړ کړی دی او د دې د استادانو تنخوام د قوم ورکړي او د دې د هاستل خرچم د قوم برداشت کړي د دې د بجلی بلم د قوم ورکړي او د دې د ګیس بلم د قوم ورکړي دا الحمدلله الله دې قوم د پاره د جنت د تلو خانه جوړ کړی دا وای سبحان الله اوس په دې کې تاسو ته یو فرق هم درته واضح کوم ور سره زما فرق ووري ور سره بلومبه مطالبه دا کوم چې د هرې پارټي والا خپل لیډرانو ته وایي چې دا فرق ختم کړي اګلا سوچت کې ټول بوای دا आवाज به اوچتوي چې څنګه په کالج او یونیورسيټي او په سکول کې د ټوله دنیا کې قانون دا دی په ټوله دنیا کې د دنیا په هر ملک کې او په دنیا کې بیا خصوصا پاکستان کې چې د هر ځای څوک راځي او دلته داخله کوي کلاو اجازه ته اډمیشن لیکن په مدرسه کې اجازه نشته ولی نشته دا ظلم دی کنه ټول وای بیا یو بل خبره درته کوم غور سره زمونږ بچی په یونیورسيټو کې سبق وایي زمونږ بچی دا نه چې زمونږ بچی یونیورسيټو کې سبق نه وایي کالجز کې سبق نه وایي راشي شواهد دي زمونږ بچی یونیورسيټو کې کالجونو کې سبق وایي زمونږ بچی انګلیش میډیم کې وایي لیکن ان شاء الله زمونږ بچو ته چې کله ادبیات کې دي کله ورته صرف کې دي کله ورته قران ختم ورته ما صرف ورته وایي چې دا قران چالو کا چې اوسې درته چالو کا الحمدلله تر ورنا سے ختم نکو بغیر غلطه ختم نکړه راشه مونږ ته به دا مخ راوتوکا مونږ بچو له داسې تربیت نه دی ورکړی او نه مونږ د اساسي علومو لیکن ورسره یو عجیب خبره تاسو ته وکم را روان یم زه چې کوم موضوع ته را روان یم تاسو یې مخکې نه لکه د وحي ما پسې راولي کوي ورپسې خبره کول غواړم زما عزیزانو بل یو فرق تاسو ته هم ښودل غواړم زما وطن کې انجینیر شتا انجینیرینګ یونیورسيټي دی کافی او قابل انجینیران په پاکستان کې موجود پاکستان کې میډیکل یونیورسيټو نه قابل ډاکټران یقینا داسې قابل زما اکثر کلاس فیلو چې کوم ډاکټران شوي دي دومره قابلان دي زه حیران شم لیکن زمونږ په وطن کې زمونږ د یونیورسيټي نه ډاکټر قابل ساينسدان قابل انجینیر موجود دي لیکن مال چې ټنل جوړیږي د چین نه راځي چین پورته راشي
زما وی آئی پی ستا چې کله د علاج معالجې ضرورت وي نو هغې ته د امریکا نه ډاکټر راځي یا زما وی آئی پیز دا امریکا ته علاج دپاره ځي وجه څه ده زما د ډاکټر دا حیثیت ولې غورځېږي زما د انجینیر دا حیثیت زه په خپله ولې غورځومه نو چې زما په وطن کې په قربونو روپۍ په کوم څیز خرج کېږي د هغې قدر ما سره نشته زما پول له د جاپان نه راځي زما ټنل له د چین نه راځي د کوریا نه راځي پاکستان کې د سپو د چندخانو بیړه غرقه کړه لیکن زه دا تپوس کول غواړم چې زما ډاکټر او زما انجینیر له څه چل دی خبره حقیقت کوم که نه ویل غواړم که نه چې زما ډاکټر سره ولې ظلم کېږي زما انجینیر سره ولې ظلم کېږي زما سکالر سره ولې ظلم کېږي زما مطالبه پر حق ده ټول لاس اوچت کړي وایي راته پر حق ده بیا یو بله خبره کوم زما مدرسې مولا پاس کړی دی د پاکستان د یو سر نه واخلي کراچی سے لے کر خیبر تک بولان کی پہاڑیوں تک جہاں بھی مدرسہ نظر آ جائے میں صرف اہل دیوبند کی بات کروں گا وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی بات کروں گا اہل دیوبند کے مدارس ان میں جو مولوی کسی غریب محلے میں مولوی محراب میں بیٹھا ہوا کپڑوں میں پیون لگے ہوئے اس کی پگڑی پہ گرد و غبار پڑا ہوا میرا مولوی کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اس مولوی کے پاس استفتاء علم الفرائض کا بھیج دو فقہ کا کوئی مسئلہ بھیج دو شفا کا کوئی مسئلہ بھیج دو اور وراثت کا کوئی مسئلہ بھیج دو اس مولوی سے فتویٰ لے لو پھر کراچی میں بڑے مدرسے کے مولوی سے فتویٰ لے لو خیبر پختونخوا کی سرزمین پر کسی بھی مدرسے کا فتویٰ لے لو تمام فتاوی جات کو جمع کرو انشاءاللہ غریب محلے میں غریب محراب میں کچھی مسجد میں جو مولوی بیٹھا ہوا ہے جس کے کپڑوں میں پیون لگے ہوئے ہیں شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث امام الکل کا فتویٰ بھی لے لو اس مولوی کا فتویٰ بھی لے لو اس غریب محلے کا فتویٰ اس غریب محلے کے مولوی کا فتویٰ انشاءاللہ بڑے محدث کے فتوے جیسا ہوگا میرے وطن میں ہر مولوی نے جب قرآن و سنت پڑھ لیا الحمدللہ اس پہ ایسا قائم ہم نہ اپنا استفتاء مدینہ منورہ بیچتے ہیں نہ دارالعلوم دیوبند بیچتے ہیں دیوبند بھی یہاں موجود مدینے کا مولوی بھی یہاں موجود الحمدللہ خبر ہماری اشتیا اکڑا لاڑ سے او بانڈے تھا غریب مولا پا مسئلہ باندے ناستے 2000 روپے تنخواہ دا آغا غریب مولا لے استفتاء ورکا آغا با فتوہ در کئی بیا کراچی تلاڑشا پشاور تراشا لاہور تلاڑشا فیصل آباد تلاڑشا دا پاکستان پٹولو غٹو غٹو مدارس ہو گرزا آغا استفتاء ہولے گا دا آغا غریب مولا چیز من پا جماعت کی پا یو گٹ کے ناستے او آغا لویا مدرسہ چیز دا پاکستانی منور کڑے دے دا ٹولو فتوہ با یو شانی انشاءاللہ تعالی زما چیلنج دے بیا زما عزیزانو دا دی ملنگانو برکت در تخیل غوارم ابل رضی مدرسہ کی دستار بندی وا پاگا دستار بندے کی او بڑا سڑے 80 سالہ بڑا سڑے راروان دے داغم پٹکے تڑلے شی اوپر سینے سر اخبل سنت نیولے دے ما ورطوی بابا جی دیر زیاد خوشحال ہے عمر دے سمر دے وی عمر بمی اتیاد دو اتیا کالئی زکر چی دے ہجرت پا وقت کی داو و داو چی اگدا خبر اکڑا ما ورطوی میں خوشحال ڈیرے وی دا دی خواہ پوری مالے چی دے پٹکی والکولاو تا اکڑو میں آو داوینم ایدہ مولانا مفتی بینی میں آو جی
پیجن میں ویدا بل مفتی سے پیجن میں او پیجن میں ویدغی زوی نمی مشکات ویلے دے دی بل زوی نمی بخاری ویلے دے یو زوی راتا مشکات پڑا اکڑو بل زوی راتا بخاری پڑا اکڑو خویدا تا پوسرا نوکا چنن مدرسہ کے ولی ناستم ولی میں علوم حاصل کرل ویزا سرکاری افسرم بلوی پوسٹ باندیوم بچی میں مدرسی لور کرل اللہ تا میں اجڑل اللہ سما بچونا خلی عالمان جوڑ کا ویزا بچی دروازہ اڑا بیدا بہر براوتم ما سر وقل کو دا سلا سمیلا اکڑو ما تبی مفتی سے کورشتا ما ببیچے آوشتا ما بزوی تا آواز اکڑو خلقو بطولو رامن نکڑے ورلے بہلاس کلول زبدغسی والارم ما بتماشا کولا ما بچی روٹے روڑا دو کورنا چابرا تا قتلنا چیز ما بچی با مجمر آغستے وا ہر سڑی برا من ڈکڑتی بے غستا پلار و تیرے دم مانو خلقو دو زوی تا پوس کولو ما وی چی پروردگارا چی پا آخرت کے بے سمر قدری دنیا کی دمر قدر دے وی ما بیا سوچ اکڑو زان سرا زندگی اسیم تیری گی راش آگا علوم حاصل کا چی دا خلقو پا زڑنو کی دم قدر شی او دا رب کریم در لپخپل مقام باندم قدر نصیب کی وینن ما بخاری ویلے دے وی ما چی دا مشکات سبق کی وکی ناستم زمازوی مسند ناستو زبا مخی تا ناستم ما تا بزوی چی کاکا عبارت چالو کا وی ما با دمرا پیارا عبارت وی چوز برا تا دا زوی وی چی غلط تکڑو ما چی بخاری وی ما با دمرا پیارا عبارت وی نن زدیر خوشحال ازکم سند میں سینے پوری لگولے دے چی اللہ ما چی تانا کم سوال کڑو چی زما بچی جنتیان جوڑ کا رب نن میں تانا دا امید دے چی ما بب جنت تلے گی زما عزیزانو خوگر صرف وطن عزیز پاکستان کی امام بخاری قبر سرناستم یو مصر قاری ما سرناستو یو کس ورل رازی دا غزای پیسی ورل ورکی 1000 روپے یا 2000 روپے التا پیسہ دیر ارزان ہوا دکھا چی منگا ہوتل کی ازبکستان کی روٹے ہو پڑا مراتبی 8000 روپے شوی یا بے راتبی 1 لاکھ روپے شوی اگینو پاکستان 300 400 500 دی ہر سڑے راضی قاری سے بلد 2000 روپے ورکی دا غزای اب اگر قاری سے سورہ یاسین چالو کی زناستو ما تلاوت کولو قاری سے ما ترانزدیش ما توی تالی یاسین ہوئے ما پیسے راکے ما وردوی ز پاکستان نراغلیم زما پا پاکستان کی الحمدللہ ہر کال 1 لاکھ کسان قرآن کریم یادیش زما پاکستان کے دے ملنگانو دا سے نظام جوڑ کڑے دے جب اسم کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان دلان دے چکم اسکال امتحان ور کڑے دے قرآن یاد کڑے دے اگر 73,000 74,000 کسان دی او کچر وفاق غیر وفاق امتیاز تے او باسی دے 1 لاکھ نا 2 لاکھ نا 3 لاکھ پوری کسانو پاکستان کی سکال قرآن یاد کڑے دے نن الحمدللہ چھ بخاری ترمیزی ابو داود ابن ماجہ موتعینی ویلی دی مسلمی ویلی دے آگا کسانو علکانو جنکو زما پا وطن کی چھ دی وفاق دلان دی امتحانم ور کڑے دے پٹکی ورطا پسر شوی دی چھ دا علماء فضلاشو الحمدللہ دا دی ملنگانو دی مدرسو ببرکت داغو تعداد 55,000 نتر 60,000 پوری دے او الحمدللہ مولا دمرم چت سرگرزی نن او دا در طویل غوارم گر لس کال بعد لس کال انتظار ہو گئی ما با لس کال مقید 2011-12 کے وما خلقو توی میں لس کال انتظار ہو گئی استاپدی وطن کی بدا سے بچینی چید ختم نبوت پاقیدہ بنپوئی نن دا اعلان کم 2022 کے 2032 کے وما تدا سے کورس ہو گنخی چپاقی کے بیو عالم عالمہ یا حافظ حافظہ قاری قاریہ موجود نیش نن آغا یونیورسٹی لار شدہ پیشاور یونیورسٹی چہ دکمی سٹوڈنٹ با تبلیغی و عالم اولی دو تختی دو بتے نن آغا یونیورسٹی تا عالم بوزا آغا سٹوڈنٹان منڈی ویو بزان مڑی اغوی چہ پس طریقہ مادی علماء سر لاس ملا اکڑے مور لاس کل نن نظام بدل شوے دے نن دی افسرانو تا گورا ہر یو بچے مدرسی ترا لی گلی ہر چاہتا دا پتہ چدل تا دا حضرت مہدی او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوج تیاری کی اب انشاءاللہ یہ با انشاءاللہ یہ با او نن دا علماء سرون مچتی پا کم زی کدی چا پرواز آتی طولو ہے اس چا پرواز آتی قسم دے کدی چا پکی سکی قسم دے کدی چا پکی سکی قائد با فرمائل نن دو کالا مخ کے قائد بیان کھولو پدی پیشاور کے فرمائلیو
वे मौलाना मौलवियों उलमाए किराम को खिताब करके मुखातब करके कहता हूँ कि आज के बाद सर उठा के सीना थान के जीने का हक हासिल करो। नन अल्हम्दुलिल्लाह पटोल वतन के जड़ी पकड़े यो ऐलान पे वजह बांधी मुला सर चतकड़े दे सीने राइस से दा और अल्हम्दुलिल्लाह पे वतन की गर्जी और तो कौम बच्चे बच्चे नंदा का पकड़ बांधे मामूल दे सियासी बयान में नहीं मरागले लेकिन सिर्फ दावेल ख्वाड़म च अल्हम्दुलिल्लाह ज़द खपल मशर पर क़यादत बांधे फ़ख्र कोम च जमा मशर नंद करप्शन पर दुनिया के वही चीज की सोबदरानी वो ताकत न लरी अल्हम्दुलिल्लाह अकी वजह दा च कुरान सुन्नत वेली दी माता मुतवज्जी कुरान सुन्नत वेली दी नन जमाना मदरसे तालिब इल्म माता दा अंदाजा दा द कौम पे पैसा बांधे द दे कौम रुपए दराजी जमा बच्चे पे सबक कोई द दे कौम रुपए दराजी जमा बच्चे पागे बांधे पास्टल के उसी की मदरसा के द दे कौम रुपए दराजी अगदा उलमा किरामो तनख्वाहगान वजीफा दागी न जुड़ेगी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जदी कौम तदावेल ख्वाड़म चिस्तादा यो रुपए इंशाअल्लाह दा रायगा निस और बदी बदरते हो खबर हुकम कता सर टीम वी टीम स्ता सर यो 2 मिनट खबर पे दरते हुकम टीम स्ता चाचा सर टीम स्ता सुचत के लोगों ने माता हुआ ही और गिला कहता के वही बाजिला सुन कहते दी मम कल टीम निश्ता वो सर बोलो सर टीम स्ता माली दिल्ली उस खबर कोमा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वो सड़े रागे और दा पदी वजवेल ख्वाड़म दा चापलूसी न कोमा कचरी दा कौम दी मदरसो ले पैसे न वर के मदरसे बा अल्लाह चली दा अल्लाह पहाड़ तरीका बांधी चली लेकिन बारा लजीजान दा वेल ख्वाड़म इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वो सड़े रागे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ता सड़े वही वे हजरत मा उरीदली दी चता सो मसरफ तो गोरे न दागी ना अंदाजा लगवई चदी सड़ी पैसे हलाल दी का हराम दी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि वर्त वही आओ मुंग च मसरफ तो गोरो मुंग ता अंदाजा लगी चदी कस पैसा हलाल अदा का हराम अदा यानी द खर्च सहित वो गोरो चदे कम जाए के खर्च कई अगर सड़े वर्त वही हजरत दा संगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि दी जीव ने वो दिनार रवि सो अगर सड़ी तो वही लाड़शा बाजार के वो गोरा चिता ता बाजार के द टोलो न मालदार सड़े द टोलो न वजाहत वाला द टोलो न कुल कपड़ों वाला कुल शक्ल वाला साहिब सरवत सड़े मिलाउशी जमादा दीनार अगल वर्का और ब्या वर बस पट पट जा चिदे पदी बांधे सकई दा सड़े बाजार तलाड़ो बाजार के वो सड़े रवान दे उगी थे ओ तेले जोड़न दकड़े दा अवागत अवग कुल शक्ल ले कुल कपड़े लिबास ये चोले दे जर लाड़ो दवर लाग दीनार वर्कड़ो वेदा में हदिया दरकरा पदी खपल जरूरतों न पूरा का अगर सड़े ते मख खिलाड़ो यो गले तो वर्दन नशो अगर तेले दूगी न पड़ेरान की ओर जोला दद दीनार और सरलास के दे या वापस रागे दुकानदार ला दाले रवा गसल ओड़े रवा गसल सामानू ने रवा गसल चटोलर से ओपन जोड़ को लगे पूगवा चोलो रवान शो दे और बसे रवान दे अगर सड़े यो कोर तौर से दो रवान को निकोर दे दागी दरवाजा कोलाउ शवा अगर वर्दन नशो दे बाहर पटवा लाड़ दे लक्सात बाद तरकारे बुई रागे बदच बुई लगी दो दवर उड़ा बोलो सड़े बाहर रहुआ तो अगर तो अस्सलाम तागा सड़े चिमा सर दे मदद करो वे आओ जागा सड़े चिता सर में मदद करो वमा तदा हुआ या चिता दा तीले समाज रावा चिता पडेरान के ऊपर जोला ब्यादा समाज रावा जमा दीनार दे रवड़ो दुकानदार ने तुम रडे सौदा पे उकड़ा ब्यादा समाज रा दर कर कटवे पखीगी अगवर तवई वइज सय्यद सादात खानदान दे इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फन वसो के आजम बाग जमाना के सिलसिले में निस देवा इमाम मालिक जमानवा वइज इमाम उल अंबिया वसयम माद चान
خیر غوښته نشو او ما د چانه خیر نه غوښتو مالک الله شکل خپل را کړی دی زه د پیغمبر نو سیم مالک الله جلال را کړی دی زه د پیغمبر نو سیم او زما کپڑے که صفا دي زه چاته دا خودل نه غواړم چې زما درک نه لګي ما چاته لاس نیول نه شو وې زر عالم بازار تراوتم زما په کور کې ډوډۍ نه وا زما بچی ټولوږي پراتو وې زه بازار تراغلم په بازار کې आवाज خو درځي کنه आवाज خو درځي کنه دروازه شپږ وجلسي او چې دا چې را باندې وای نو سبب غلې ناست خو به هر حال د امام مالک خبره چالو ده او ډیره قیمتي خبره چالو ده تاسو ټول متوجي لازم مو چته وي ښا زوجتي کوي متوجي بیا ټیک شو ان شاء الله زمون قسمت داسې په ما ټول عمر بجلیم قادیانه پیخیږي او را باندې ټول عمر لوډ سپیکرم قادیانه پیخیږي موبایل لایټونه ولګوي خپل ملګری ټول ما ته ټول خیال دی کنه امام مالک رحمت الله علیه وای چې دا سړی ورته وای چې خټیک دا وای چې تاراله دینار راکړو ز بازار ته لاړم اول ما په لار کې وی یو بیزه ولیدا وی زما اولاد ټولوګه ناستو هغه بیزه مړوا ما دا غینه یو پتون کټ کړو امه تیلې کې واچولو چې دا کور ته وړم بچوله به پوبو کې خټ کو مغي به دا خوراکو کې د لوګي نه وبچي وی ما دغه د پارا د بیزي یو بازور اغستو او هغه میزان لپاره تیلې کې چولو تا چې دینار راکړو ما غ تیلې ډیران ته وګرځولا ځکه حلال ملاو شو زلاړم ما سودا واغستا کور تراغلم کور کې مې بچوله کټوي تیارولا او مونږ ټول د کټوي نه چار چا پیر وګی ناستو او تا وروډه بولو نو دا مې درته ټوله کارګزاري ورولا سړی لاړو امام مالک رحمت الله علیه ته ټوله واقع ذکر کړه الکه خبر نه ټول ماته متوجي کنه متوجي کېږي زه بس کوم نه ټول چپ بالکل چپ بهر او ته आवाज نه رسی خیر غیر کوي خبره موبایل لایټونه ولګوي متوجي ضروری خبره تکول غواړم متوجي امام مالک رحمت الله علیه دې سړی ته وایي د خپل جیب نه یو دینار راو باسا سړی د جیب نه دینار راو یستو ورته وی بازار ته ورشه خو په بازار کې د ټولو نه غریب چې ستا په زړه خپشي چې د بل غریب په کائنات کې بل نشتا دا دینار باغل ورکه سړی لاړو بازار ته خو هغه پسې بمزي داغه هم تعقب کې ماته او بیا حل وای سړی لاړو په بازار کې یو سړی ناشته او داغه ټول وختل خورو ډک دي کپڑے د خورو ډک دي ټول شلی دي په خپل باندې ګوډ د خیر غواړي دوی چې د نغزيات مستحق بل نشتا هغه دینار غل ورکړو پټ ور پس روان دي هغه ول زنا خاني تلاړو چې داغې نه راوته دینار ډیر شي واغه زمانه کې بیا لاړو پاګي باندې د نشي سامان واغستو یا شراب یا بلسو چې هغه واغستل د کلک دلا سراونی ولو ورته وی تقریب نه هغه ورته وی غریب خویم ویتا په دې پیسو سو وکړو ویتا ولیدل چې ما سو وکړ تر پس پټ روان وي ما ته پیسې ملاو شو پیسې نه وي زنا مې خوخه واغه مې مکړه ما سره پیسې نه وي نشه مې خوخه وامه را واغستا دا سړی واپس راغی امام مالک رحمت الله علیه ته وی سره ته دا خبري جواب وکا ورته وی زما پیسې حلال وي نو کم ځای ته ورسېدي او ستا پیسې حرام وي نو کم ځای ته ورسېدي زویم د قوم پیسه حلال ده نن الحمدلله پلکونو حافظان پلکونو علما د قوم په پیسه باندې الله پاس کوي ته د خپل پیسې اندازه دین او لګوا الله تعالی په مدرسو کې چې دا ملنګان درکړل دا محدثین دا علما چې ویني دا ستا په پیسو ستاغه مدد او د مدرسو سره الحمدلله نن داغي برکت وګوره په ټول کائنات کې د قران صدا بلنديږي الله دې مونږ ته نصیب وساتي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین